لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة الفاتحة بأولاد شروقو نفسي ترجمة سورة الفاتحة. سورة الفاتحة مطلب افتتاح کول شروعات کول د دې سره د قرآن پاک شروعات شوي د دې صورت سره په دې وجه د دې نوم سورة فاتحه کېښودل شوی دی. نور هم د دې ډېر شي نومونه دي. سبعه مثاني ورته هم ویلی کېږي، رقیه ورته هم ویلی کېږي، سوره شفا ورته هم ویلی کېږي چې دې کې د هر قسم مرضونو علاج دی. هغه روحاني، بدني، اخلاقي، هر قسم مطلب مرضونو علاج دی دې کې. سوره ورته هم ویلی کېږي، د قرآن مور. د پوره قرآن پاک چې دی دا د سوره فاتحه نچوړ دی. څومره معنیانې دي هغه واپس دې ته راګرځېږي، سوره فاتحه ته راګرځېږي. سبع مثاني مطلب 7 آیتونو باندې دا مشتمل دی. سبع 7 مثاني بار بار لوستل. سورة الصلاة ورته هم ویل کېږي، په منځ کې د دې ویل فرض دي. اعوذ پناه غواړم زه بالله په مدد د الله سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټل شوي. بسم الله شروع کوم په نوم د الله الرحمن الرحیم چې عام مهربانه دی او خاص مهربانه دی. یا داسې ویلی شي چې رحمان او رحیم دی، یا بخښونکی مهربانه دی، داسې ویلی شي. پښتو کې خو ډېر شي د هغې د هغه خو مطلب مختلف ټکو دپاره موږ مختلف دغه ویلی شو که نه، څو قسمه د پښتو. الحمد ټول ثنا صفت چې دی لله الله لره دی، رب العالمین چې د ټولو عالمینو رب دی، الرحمن الرحیم چې عام مهربانه دی او خاص مهربانه دی. عام مهربانه داسې چې په دنیا کې مهربانه دی او خاص مهربانه داسې چې په آخرت کې صرف په مؤمنانو باندې مهربانه دی. په دنیا کې مطلب په کافران دي او په مسلمانان دي، هر څه دی الله رب العالمین په هر چا باندې مهربانه دی. مالک یوم الدین، مالک مالک دی، یوم د ورځ، الدین مالک مالک دی، یوم وی ورځ ته، الدین د قیامت د ورځې. ایاکا خاص مونږه ستا نعبدو عبادت کوو، الله ته وایي که نه خاص مونږه ستا عبادت کوو. و ایاکا او خاص تانا نستعین مدد غواړو. اهدنا وښایه مونږ ته الصراط لاره، المستقیم نیره، مستقیم مطلب نیره، صراط لاره، الذین د هغې خلکو انعمت چې انعام کړی دی تا علیهم په هغې باندې، غیر المغلوب نه لاره د هغې کسانو چې تا پرې غضب کړی دی، علیهم په هغې باندې، ولضالین او نه لاره د ګمراهانو. غضب په یهودیانو باندې شوی و چې دا د موسی علیه السلام